لکه په دې کې خو شک نشته چې امام مهدي راځي یا آخرت راځي یا قیامت راځي دنیا به ورانېږي. خو د هغې مختلف نشاني لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د آخري زمانې کمې نشانې ویلې چې فاصلې به کمې شي، خبر به رسي. یو پکې دا دی چې لکه حج به معطل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا په پروګرام آج ډاکټر فضل عظیم के साथ تاسو ټول ته هرکلی هم. ګرانو کتونکو، نن به هم زمونږ په دې پروګرام کې د ډاکټر فضل عظیم صاحب سره خبرې کو او په قومي کم کرایسس چې روان دی سپیسیفیکلی په هغې کې به د علماو، د عوام او د حکومت په کردار خبرې کو. د ټول ناول په پروګرام کې زه هغو ته هرکلی یم. جزاک الله جی، الله دې خوشحاله کړه. تاسو ماته بیا مقرره کړه، الله دې تعالی اجر درکړي. مهرباني جی. ډاکټر صاحب څه وینئ دا کم کرایسس چې راغلي عالمي طور په ټوله دنیا باندې دي، خو سپیسیفیکلی زمونږ ملک هم په هغې کې بده مرغه ګیر شوی دی. مختلف خبرې کېږي په داسې حالاتو کې چې کله قومي کرایسس راشي د عوامو کردار جنرلی او د اسلام د دې چترې د لاندې څه پکار دی؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصل کې دا عوام چې خو عوام چونکې دا ډومبنی داسې کرایسس و چې لیدل نشو، نظر نه راتله. لکه زلزله راشي نو خلک ګړز واوري. صحیح ده. نو د عوامو ریسپانس زیات تر دا و چې یاره سیریس یې نه اخسته. صحیح. او دا ایکسپیکټډ و چې دوی به داسې کوي. صحیح. دا عوام چې دي نو یا خو چې یو شی ویني په خپلو سترګو باندې چې یاره یو سړی د په مخ کې ساه ورکوي، او یا چې څوک پسې لوړ روالي چې بار ته به نه راوځي. دا یو دوی اوسې آپ ڈنڈے سے وہ یو امریکن موږ یو ډاکټر سے پرون خبر کوي یا اسے ڈنڈے سے روکو او یا سمجھا کے روکو. نو عوامو ته موږ ویلی شو چې لکه بیکاز دے آر ناٹ ټرینډ، نو ما ټرین کړي نو حکومت ټرین کړي، انا هغه په دې خبره پوهېږي. او هغوی ته چې کله د دې خبرې پته ولګي زما پورې خلقو لکه د دیټ مچ سیریس موږ نه اخسته څومره چې دا و، نو ګناه ورته دومره خو نشته. قرآن حدیث یو دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو خبره کړې ده، نو که هغې د سړي فکر وایي چې صلو خمسکم، تاسو 5 منځونه کوئ، نو بیا ورپسې وایي وصومو شهرکم، د روژې یو میاشت روژې ونیسئ. بیا ورپسې وایي وادو زکات اموالکم، تاسو زکاتونه مو ورکوئ. نو څلورم نمبر وایي وحجو بیت ربکم، د خپل رب کور ته لاړ شئ او هلته حج وکئ. نو 5م نمبر پسې وایي واطیعوا ولات امرکم، ستاسو چې کوم بادشاه دی خبره منئ. دا 5 کارونه چې وکړئ، نو ورپسې وایي تدخلوا جنت ربکم، جنت ته به لاړ شئ. گویا کې جنت ته راتلو دپاره څنګه چې مونځ ضروري دی او څنګه روژه ضروري ده، داسې د خپل مشر خبره منل ضروري دي، د خپل اطاعت. خو مونږ کې یو قسم له دورنګي چې لکه مشر په خپله نه کوي، کشر ته وجه ته وکړه، یو دام یو خبره ده. نو ظاهره خبره ده چې خلق په دې خبره باندې اوس دا دومره وخت چې تیر شو نو هغه وایي دیر آیت درست آیت، نو خلقو په دې خبره پوه شوي دي. لکه ځان ته زیات تر دی چې یو سړی دا وایي تا د چېرکه ولې به لاس نه میلوو یا ولې به مانځله نه ځو، اته به مونږ د جومات نه منې کوې که نه. نو هغه ظاهري طور خو خبره هغه دغه انداز دی، جټ انداز دی جاهلانه، نو هغه اپیل کوي سړي ته. خو چې کله ته په ګهرایۍ کې لاړ شي نو بیا دا حدیث غالبا دا لفظ به هیچا ته پته نه چې څنګه د مانځو حکم مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، داسې دا کړی چې اطیعوا ولات امرکم، د خپلو بادشاهانو خبره ومنئ. نو بیا نه کوئ. نو دې وجې نه د عوامو ریسپانس اوس حده پورې سنجیده دی، جبکې مخکې کمپیریټیولی هغه مره سنجیده نه و څومره چې پکار و. نو عوام خو به یا ګایډ کي زموږ په وطن کې، یا به علما ګایډ کي، یا به حکومت ګایډ کي. نو حکومت خو په اوله کې دومره زیات ګایډ کړی نه دي. د علماو په منځ کې اختلاف راغلی دی، مختلف فکرونه دي، مختلف سکول آف تاټس دي. تاسو څه وینئ؟ دا کردار پازیټیو دی. ډېرو خلکو دا ووایي، ډېر سکول آف تاټ یو دا و چې مونځ له مه ځئ، بل سکول آف تاټ دا و چې مونځ له جومات ته ځئ. نو عام خلک خو چې کنفیوز دي. د علماو څه کردار پکار دی یا پکار و په دې کرایسس کې؟ دا یو دومره پیچیده خبره ده چې هر سړی خو په دې باندې نه پوهېږي. لکه علما ایز علما خو دې ته وایي چې هغه عربي ورځي، قرآن یو 2 رکعته مونځ مخې ته کولی شي،
خطبه ویلی شي چې بس دا عالم دی او سند یې اغستی خو هغه غریب د دې نه خو نه دی خبر چې وایرس هم یو مخلوق دی او وایرس چې دی نو هغه د هات سره اټیچ شي نو چې بیا اټیچ شي نو بیا چې بل هات سره هغه ټچ شي نو هلته کې بیا هغه ټرانسفر شي او بیا دا چې هغه وایرس بیا دومره کچ غونته کې وایرس دی نو دی بیا دومره ورانې کوي چې کو فرض کړئ د خولې نه ټریکیا ته لاړ شي نو هلته کې بیا انفلیمیشن وشي او انفلیمیشن کې بیا انفیکشن نمونیا وشي او بیا به د ډسټریس کې لاړ شي او بیا به شارټنس اف بریتینګ کېږي دا دومره خبرې دي چې د دې پوه کولو یا خو دغه خبره د پوه خلقو ذمواري ده چې دا ناپوه کي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلو چې تاسو هغه خلقو ته خبره ورسوئ چاته چې نه ده رسېدلې نو لاول خو دا خلق په خپله سره د مانه لکه د ډاکټرانو د حده پورې چېرې دومره په دې ډیپ باندې په دې خو نه پوهېدل یوه خو چې کله ته په خبره پوه شې نو بیا به هغه خبره هغه سړی پای باندې پوه کړې په پاکستان کې د عالمانو کو ته بیا کیټګري والې نو د ټولو نه ښه کردار چې دی تقي عثماني سے وي بیکاز هی نوز چې هغه صورتحال هغه ډیپ ته د پرابلم صحده پورې طارق جمیل سے پریکټیکل دی ځکه هغه غریب سره دا غم دی چېرې دا بېلارې خلک به څنګه په لارې کېږي نو هغه غریب کله په جوارګرو پسې ځي کله په اجراګانو پسې ځي او کله په حکومتوالو پسې ځي خو چې په څه طریقه دا خلک دین ته راشي په هغه باندې هغه سوچ سوار دی او بل طرف ته د پښتنو په دې لیول باندې دا مولانا اسماعیل صاحب دی په پیښور کې دا خلک چې نو د دې کردار کافي حده پورې پازیټیو دي دا نورو خلکو داسې نه چې نیګیټیو دي خو هغه سره په دې خبره باندې پوهېږي نه لکه مثال په طور باندې اوس دې ته وګوره چې د رسول الله وسلم په زمانه کې دا اعلان شوی دی چې بانګ یې ویلی دی د بانګ نه پس بیا په لوسپیکر اعلان شوی دی چې صلو فی رحالکم تاسو کور مونځ وکئ ځکه چې باران دی اوس صلو فی رحالکم دا یې سره اټیچ حی علی الصلاة حی علی الفلاح نه پس بیا وایي صلو فی رحالکم نو هغه چې کله اعلان به وشو نو جومات ته بیا څومره دغه هغه مؤذن به زیاته کو په جومات کې خپل څه قریبي امام جو هغه به یې مونځ کړی او محلې والا ته به یې چې تاسو کور مونځ وکئ اوس هغې کې څه نقصان و دا نقصان و چې هغه ورځو کې خو به خټې وې نو که دا سړی راځي نو چې زیاته فریکچر به وشي نو د فریکچر نه د بچ کېدو دپاره خو لایف د هغې په تھریټ کې نه و نو اوس چې ته د هغې سره کمپیر کړې چېرې اوس خو ستا لایف په تھریټ کې دی ځکه چې یو سړي ته دا پته ولګي چې دې سړي ته کورونا وایرس انفیکشن شوی دی هی از سیریس او بیا په هسټرۍ کې دا راشي چې بیکاز د جمعه کانګریګیشن د جمعې مانځه له تللی یا د جنازې له تللی او هلته میلاو شوی او دس هیپنز دا کېږي داسې نو چې کله هغه دا پته ولګي چې خدای پاک د هغې خپې د ماتېدو نه خو دا ډېر زیات نقصان نو چې کله هغې کې صلو فی رحالکم دی نو چې په دې کې به سوری نو دی وجه نه که یو سړی په دې موقع باندې وایي چې یاره یو خو دا دویم دا چې که ته افیکټ شې نو دا هم یو ښه نقصان وشو خو دومره غټ نه دی ته بل سړی افیکټ کړي نو ته بس ټول عمر کوسترګې چې دا پلانې سړی چې دی بیکاز اف می زما د وجه نه دا یو سینس اف ریسپانسیبلیټي زموږ یو ډاکټر صاحب په امریکا کې زما یو دغه ملګری دی وراره نو هغه ماته چې مونږ کولمبیا ته لاړو نو ټریننګ نو هغه ټریننګ لږ نیمګړی غوندې پاتې شو نو هغه وایي چې زه کلي ته ځم جو دلته مانیار ته راغی مانیار ته راغی نو هغه انفیکټډ و په کولمبیا کمرس کې زما دا وراره چې دی هندې په نیویارک کې پاتې شوی نه دی تللی نیویارک نه په دغه کې امریکا کې نو هغه وایي چې هغه بیا چې راغلی دلته نو ماته دلته بیا سوات والو خبره کوله چې کمشنر صاحب ته ویلي چې زه چا سره میلاو شوی لیسټ یې ور ورکړی نو دا سینس اف ریسپانسیبلیټي ده چې دوز پیپل چې هغې سره زما میټینګ شوی دی که تاسو د هغې نه څه ثواب ماب اخلی نو چې زه یې تاله دغه درکړم نو احساس دی که نه نو په کومو خلکو کې چې احساس وي نو بیا په مسلې باندې قابو موندل اساني نو اوس که یو سړي ته دا پته چې زه راغلی یم په خپله په کوارنټین کې زموږ وزیر خارجه هم غالبا کوارنټین ته لاړ په خپله باندې نو که سړی چې په خپله اطلاع ورکړي چې زه راغلی یم 2 ورځې به نه یم او اطلاع ورکړي نو څومره به اسانه شي خو الو چې سړي په ذهن کې دی کېني چې دا هم یو کار دی نو دا کار په 2 وجو دی یو دا چې ستا نه چاته تکلیف ونه رسي ځکه دفع مضرت ستا فرض دی او دریم دا چې تا ته په خپله تک نه ځکه چې ستا وجود چې دی ستا سره د الله امانت دی دا به خرابې نه څو پورې چې وس کېږي دا به پروټیکټ کړي نو ځان به پروټیکټ کړي بل به پروټیکټ کړي چې کله تا په ذهن کې دا خبره کېني زما په خیال اوس دا موږ چې په کوم تاریخ خبره کوو په 29 دی نن که 28 دی نو دا په دې ورځ باندې لکه موږ ته پته ده چې هغه سچویشن نه دی کوم چې په 20 خلقو ته احساس شوی دی یو تپوس کوم زما په ذهن کې هم دی خلک هم غواړي چې دا تپوس وکړي چې تاسو پرې خبرې وکړئ دا یو کنسپټ شته زموږ د علماو چې دنیوي تعلیم مه حاصلوئ تحقیق ته مه ځئ څه وایې دا چې پرابلمس چې راغلي دي د ډېر وخت نه دا به څنګه حل کېږي ډېر علماو دا یو سوچ دی چې دنیوي تعلیم مه کوئ او خیر دا خو ډېر یو سطحي سوچ دی ځکه چې کله هر شی به ته به سیرت سره کوریلیټ کې
لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي له ډیوټي ولګوله چې ته لاړ شه سوریاني ژبه چې ده یا د یهودیانو چې کومه ژبه ده چې زده کې صحیح نو ته هغې ته په نن زمانه کې موږ ډیپوټیشن وایو بالکل نو صحابي په ډیپوټیشن باندې ولېږو صحیح نو هغه ته ویلی چې 3 میاشتې یا 2 میاشتې ټریننګ وکړو چې څومره 15 ډیز کې هغه زده کړی و ډېر زیات انټیلیجنټ و صحیح او بیا راغی بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم خط و کتابت د هغه په ترو کاو ټیک ټیک نو که اوس نن سبا ته وایي چې انګریزي زده کړه نو انګریزي به د ته انګریزانو ته خپله خبر رسې دا خو په انګلیش کې رسول غواړي صحیح نو ته به خپل سټوډنټس په ډیپوټیشن ولېږي چې انګلیش یې زده کړي یوه خبره دویمه دا چې آیات لفظ چې دی په قرآن کې دا نښې ته وایي نو یو آیات هغه آیاتونه دي چې 1 2 3 لکه موږ وایي 6666 آیاتونه په قرآن کې دي صحیح خو بیا الله تعالی په خپل کلام کې چې کله د ځمکې اسمان او د ستورو او د دې ذکر کړی نو ان فی هذه لآیات دې ته هم آیات ویلي دي نو دا آیاتونو دا تعدادو د قرآن د هغې احکامي آیاتونو نه ډېر زیات دی تقریبا 150 دي دا نور ټول دي لکه فرض کوه ستاسو هغه یو صورت دی نو ډېر خوږ دی چې ان فی خلق السماوات والارض نو دا چې ته ورته اسټرانومي ورته هر څه ته وایې واختلاف اللیل والنهار نو دا بیا ټایم چې بدلیږي جغرافیایي طور او ټایم چې کوم دغه دی ساینس چې کوم سیکشن دی بالکل واختلاف اللیل والنهار نو بیا څه وایي چې والسحاب المسخر بین السماء والارض نو دا چې کومه دغه را روانه شي وریځ د کراچۍ نه او بیا په دې کې داسې روانه او بیا ځي کالام ته او هلته بیا واوره وري والثياب المسخر بین السماء او بیا والریاح دا بادونه دا ټول چې یو ځای شي نو لآیات لقوم یعقلون په دې کې آیاتونه دي نښې دا قوم دپاره چې پوهېږي نو دې وجه نه دا ټول به ستا په ذهن کې بیا راشي یاره جیالوجي هم ضروري ده اسټرانومي هم ضروري ده او مایکروبایولوجي هم ضروري ده کیمسټري هم ضروري ده او فزیکس هم ضروري ده ځکه چې دا خو لا یعقلون به الو په دې سټینډرډ ته پوره ووځي چې دا څیزونه تاله درځي مثال په طور باندې یو سړی چې لکه روژه پسه ماتېږي نو د روژې دپاره دا دی چې کوم شی انټر شي باډۍ ته چې هغه ګټ ته لاړ شي ګټ انټسټاین ته وایي دلته کې اورل کیویټي چې دی انټ دی او ښکته لاندې چې کوم د کلمې انډ دی موږ چې ورته ریکټم وایو هغه بل انډ دی دې دواړو انډ ته چې کله یو شی ډایرکټ انټر شي نو په هغې بیا روژه ماتېږي نو مطلب که یو سړي خوراک وکړو نو دا په دې باندې لاړ شي او که یو سړي ته موږ ته په دې میډیکل کې انیما وایو چې سړي خېټه بنده ده نو شاته غاړې ورته انیما وکړي نو چونکې هغه هم ګټ ته لاړه نو روژه ماته شوه خو که ګډ ته لاړ نه شي نو مثال په طور باندې دلته کې انجکشن ولګاو نو چونکې دا خو ګډ ته نه ځي نو دا به انټرا مسکولر ولګېدو یا انټراوینس ولګېدو نو ابا چې کوم خلک نه پوهېږي نو هغه ویره دا خو ډایرکټ ځي نو دا خو ډایرکټ نه ځي دا خو د دې نه چې ته کله تا ته اناټمي درځي نو بیا به ته ووایې چېرې دا خو وین دی د دې وین نه به چې کوم دی رایټ هارټ ته لاړ شي د رایټ هارټ نه بیا لیفټ هارټ ته لاړ شي او بیا په بدن کې ګرځي ګډ ته خواړو ځي نه نو بیا به ته چې اوهو ښه ده چې نه ځي نو بیا به روژه نه ماتېږي د دې وجه نه دا علم د دې کوم چې فرایض دي د هغې د ادا کولو دپاره هم دا علم ډېر زیات ضروري دی واکو فرض که څوک وي نه به نه پوهېږي ټیک ده جي قومي کرایسس دی جي په فیسبک په استعمال په سوشل میډیا استعمال به خبره کوي په دغه سوشل میډیا باندې سبا یو خبر چلیږي چې د امام مهدي د راتلو ټایم دی څوک د دجال په حواله باندې نیگیټیو یا پازیټیو انټرپریټیشنز کی تاسو څه وینئ دا ټول کرایسس چې کم روان دي ډاکټر اسرار یو ویډیو کلیپ خلک چلی چې هغه هم ویلو چې امام مهدي ظهور نږدې دی تاسو څه وایئ په دې اصل کې چې کله قرآن نازلېدو امام مهدي مین چې دی نه پس بیا قیامت راځي جی نو قرآن د نن نه 1500 سال مخکې نازل شوی خو د قرآن په الفاظ دا و چې اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون الله وایي چې وخت د دې نږدې دی دی په غفلت کې دي ما تا ته 1500 ایئرس ډېر شی ښکاري او الله ته هېڅ نه ښکاري نه ځکه هغه په هغې وخت کې ویلو نو لکه په دې کې خواړو شک نشته چې امام مهدي راځي یا آخرت راځي یا قیامت راځي دنیا به ورانېږي خو د هغې مختلف نشاني لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د آخري زمانې کمې نشانې ویلې وې چې فاصلې به کمې شي خبر به رسي یو پکې دا دی چې لکه حج به معطل شي نو سړی حیران شي د هغې وزډم ته چې هغه خبرې واقعي چې اوس روانې دي خو د دې دا مطلب خو نه چې دا سبا راتلونکی دی ځکه چې د قیامت په باره کې ریل پکچر دا دی چې قیامت به ناڅاپه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې یو سړی به خپل څاروی اوبه کوي له اوبه کړی به نه قیامت به راشي
یو سړی به خپل څاروی لوشي لالوشلی به نه قیامت پر راشي او یو ګز دکاندار به کپړه ګز کوي لا ګز کړي به نه چې قیامت پر راشي نو مطلب چې دیټ ویل کم سډن دا چې لري دی که نږدې دی نو نږدې خو ځکه دی چې پوخا هغه ورته الله نږدې ویلی و 1500 سال پې نو اوس په خو ظاهره خو به د هغې نه نږدې خو د الله تعالی ته دغه کې په کتاب کې په نظام کې زما ستا د ورځ شپه چې دي دا ډېر کم دي هغه خو هغه د زرو کالو ته هغه یوه ورځ وي مما تعدون که نه نو د دې وجې نه هغې په نصاب باندې نو دغه چې یاره راځي یا دا ځان له خبره ده دې کې خو هېڅ شک نشته چې راځي په دې کې هېڅ شک نشته نو هغه سړي وی چې قیامت به کله راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ښه جواب ورکړی چې تا وله څه تیاري کړې نو ما تعالی کنسنټریشن په تیاری پکار دی کنسنټریشن په دې نه دی پکار چې لکه په جولای کې دی که په اګست کې دی ما له کنسنټریشن رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پریکټیکل خبره کوله هغه جو صحابي هغه ته چې قیامت به کله راځي هغه دا راته وایي چې پریپریشن دې څه دی نو اصل خبره د تیاری نور خبرو باندې اړه وخت ضایع کول نه دي بلکې زما ستا تیاری څه ده ټیک ته جی د حکومت کردار په حواله باندې بس وایي په قومي کرایسس کې څنګه تاسو یې به 20 باندې یو شانتي حالات په 28 بل شانتي سوي نه داغو الحمدلله دا چې دی نو حکومت د خپل وسایلو مطابق خو پوره کوشش کړی دی د دې کم 100% چې زه ګورم نه ده چاینا نه چې کله د طلباو هغه د شفټینګ یا د ټرانسفر هغه مطالبه راله او حکومت رجسټر کړه نو هغه ډېر معیاري کار کړی صحیح ده حالانکه خپل ووټر او خپل سپورټرز دغه کول ډېر ګران کار دی جی بل دا چې ستا سره وسایل دي او د امریکې سره وسایل دي نو 1,50,000 خو د 1 लाख نه زیات وینټیلیټر د نیویارک په سټي کې دي صحیح 1 लाख نه زیات او زمونږ سره په ټول پاکستان کې چې 27,000 دي کې راشي نو ډېر کم شو لیکن بش بھی لرز رہا ہے اور تم بھی لرز رہے ہو خو په دغه دستیاب وسایلو کې زموږ الحمدلله ډیت ریټ کم دی کنه او بل دا خبره ده چې زمونږ په کار ده چې حوصله ښیي خو حکومت خو چې په کوم ځای کې وال خوړلی دي هغه د تفتان بارډر باندې ایران باندې ایران نه چې کوم کسان راتلل نو هغه ارچا باندې چې ته ورړې خو چونکې وی پی خلق ده نو ارچا چې ټلیفون کړی نو غلطه یې کړې ده تقریبا 1000 دي که 9000 کسان دا وداوټ سکرینینګ انټر شوي دي او په پاکستان کې ځای په ځای خواره دي او د دې بدقسمته د دې بیمارۍ غټه بدقسمتي دا چې دا هغه سړی په خپله نه جوړه خو بل نه جوړه کړي نو معاشره چې ده نو اوس دا د دې په باره کې زموږ دا خیال و چې دا دغه چې دی چې څوک راځي نو کرایټیریا دا ده چې ده چېرته ابراډ سفر کړی دی که نه هسټري وله ګوري او دویم دا چې دته دا سیمټمس دی که نه خو چونکې اوس په کمیونټۍ کې دغه خلق داسې ننوتو چې هغه تپوس ته اوس ضرورت نشته چې کله هغې راله کمیونټي ټوله سپویل کړه یا کنټامینیټ کړه نو دغه ځای کې واقعي چې غلطي شو د قصدن به یې نه کړي خو به هر حال د هغې غلطۍ سزا موږ ته میلوي صحیح ده په دغه ځای کې شارټ صحیح ده جی یو اخري میسج به څه ورکوئ د دې پروګرام په حواله او خلکو ته اصل خبره دا ده د ټول نه ښه خبره دا ده چې موږ 3 خبرې ومنو یوه دا چې پریپریشن چې ته به هر ډیزاسټر ته یا کلیمیټي ته پریپیر خپل وسایل به استعمالوي ستا سره دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د هجرت نظامو نو هجرت دپاره هغه وسایل استعمال کړه ابوبکر صدیق رضا کو سورلی یې ترې واخسته د فوډ دپاره انتظام وکړو چې ابوبکر صدیق لور او یا هغه دغه غلام راځي او بیا یې لار بدل کړه په سیده لار لاړ نه شو په هغې لار لاړ شو په هغې باندې دشمن په هغه پسې ګرځي نو هغه به یې ونه مومي او بیا یې په غار کې 2-3 شپې وکړې نو اټ مین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وسایل استعمالي ما ته علم پکار چې وسایل استعمال او دویم دا چې په جنگ بدر کې ډېر بد حل و 313 صحیح هغه د 1000 دلته کې یو څو ګوړي دي هلته ډېر شی دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه 313 کې 313 لول میدان ته وباسل نو وسایل استعمال کړل د وسایلو د استعمال نه پسې بیا دعا کوله نو ما تا به خپل وسایل استعمالو نو پکار دی چې خپل پاسبل چې څه وسایل خو په دې وسایلو به اعتماد نه کوو ورسره به دعا غواړو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښته په جنگ بدر په شپه او دومره جوړه دعا غوښتلې چې دا الفاظ یې وې چې یا خدای پاکه دا یو څو کسان دي ادا ما ستا د میدان ته سبجیکټ کړل که دا دې ووجلل نو ستا نوم به څوک وانلي لم تعبد لفظ دی چې خدای ستا عبادت به بیا نه دې نه ډېر شدید الفاظ نور نشي کېدی چې خدای نو دا دعا وه نو ما تا به وسایل دا دی چې خلقو له پکار دي چې خپل علم خپل وسایل استعمال کړي لکه په هغې کې مثلا ماسک اچول دي ګڼې ته نه تلل دي
په جوماتونو کې د یو بل سره غاړه غاړه کېدل نه دي، او بیا دا چې خوله انځل دي، لاس انځل دي، د هغې خیال ساتل. دا وسایل دي. د وسایلو شاته دعا ده، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه. نو جماعت هم د دعاګانو هغه یوازې په دعاګانو پورې چنخلې، نو دا ته په یو سبب او مسببي، نو په مسبب پورې ټوکې کې، اکنه دوا نه کې او وسایل استعمالې، نو دا ته په دوا پورې ټوکې کې، نو د وسایل پرس دعا او دا غیر پر دا دواړه به ایټ ا ټایم وي. نو هغه ستا لپاره په سیرت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې جنگ بدر او دغه شته، نو تم کوشش کوه چې وسایلو م استعمال کا، کمیونټي پوه کا په دې، ادویم دا چې د الله نه غواړه چې خدای پکې خیر. صحیح دی، مهرباني جی. جی ګرانو کتونکو، دا و زموږ نننی پروګرام. امید لرم چې تاسو به خوښ شوي. انشاءالله پر روان هفته کې به مونږ بل یو مسله باندې خبرې ترې کو ډاکټر صاحب سره. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.